اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترمو طلبه کرامو، د محموز دولس قواعد سر ته رسیدلی وو او د هغې نه وروستو د معتلو چې کوم قواعد دی اوس په هغه شروع کوو. نو د معتلو ټوټل به مونږ 25 قواعد وایو. ښه، تاسو به قاعده هم یادوئ او دا قاعده چې کوم په دې مثالونو کې چلیږي کنه، اصل کې توجه به تاسو مثال ته کوئ، ځکه چې کومه قاعده تا په مثال کې وچلوله نو بس دا قاعده ستا یاد شو. کنه ته صرف قاعده یاد کې او په مثال کې و نه چلې نو ګوره دا قاعده ستا نه یادېږي. نو قاعده به هله یادېږي چې ته په مثال کې د هغې اجرا وکړې. ښه، نو تاسو به ځان په مثال باندې پوهوئ. ما دا قاعدې خو ما تاسو داسې مخامخ ویلې، خو بیا یو څو کسانو پکې وي چې نه په بورډ باندې پکې دا لیکل کوه، نو په دې لیکلو باندې موږ ډېر ښه پوهېږو. نو دې وجې نه په دې بورډ باندې به زه تاسو ته دغه صیغه حل کوم او په هغه صیغه کې به دغه قاعده چلوم چې تاسو په هغې باندې ښه پوه شئ. راځئ اول نمبر قاعدې ته. نو قاعده نمبر 1 چې دا په معتلو کې دا وجوبي ده او 3 اجزا لري. په دې اجزا کې ته ځکه وایم کنه چې په هر جز کې موږ ځان ځان مثال ووایو نو زر به یاد شي. ښه، نو تاسو به داسې کوئ چې قاعده نمبر 1 دا به په نمبر باندې یادوئ. ښه، لکه څنګه چې موږ د محموز هغه 12 قواعد سر ته ورسېده هغه موږ په نمبرو باندې یاد کړه، داسې به دا هم په نمبرو یادوئ. په معتلو کې قاعده نمبر 1 دا وجوبي ده او 3 اجزا لري. جز نمبر 1 دا دی چې کله وو واقع شي په مابین د علامت د مضارع مفتوحه او کسره کې، دغه وو به وجوبا حذف کولی شي. دا قاعده شوه. مثال کې اوس وچلوئ. ښه، کومه قاعده شوه؟ وایي هر هغه وو چې هغه واقع شي په مابین د علامات د مضارع مفتوحه او کسره کې، دغه وو به حذف کولی شي. مثال لکه یعیدو، دا یعیدو په اصل کې وو یو عیدو. ښه، نو اوس دې خوا څه کوي؟ یو عیدو د څه کوي؟ یو عیدو کې دا وو راغلی دی په مابین د علامات د مضارع مفتوحه او د دې طرف ته کسر دی. نو دا وو د کسرې او د علامت د مضارع د مفتوحې په منځ کې راغلی دی کنه، نو دا وو به څه کولی شي؟ وجوبا حذف کولی شي. نو څه پاتې شو؟ یعیدو ته جوړ شوی. دا یعیدو په اصل کې سو یو عیدو. نو دغه قاعده پکې وچلېده چې وو راغی په مابین د علامات د مضارع مفتوحه او کسره کې، نو وجوبا حذف شو. ان شاء الله تاسو پوه شوئ. جز نمبر 2 دا وجوبي دی. کله چې وو راشي په مابین د علامات د مضارع مفتوحه او فتحه کې او عین کلمه د حروف حلقي ونوي، نو دغه وو به وجوبا حذف کولی شي. ښه، مثال لکه یهابو په اصل کې وو یوهبو، په اصل کې یوهبو. دې قاعدې ته وګورئ، یهابو په اصل کې څه شی وو؟ یوهبو. نو دا وو راغی په علامات په مابین د څه کې؟ علامات د مضارع مفتوحه او فتحه کې، دا وجوبا حذف شو. شرط وردا دی چې د عین کلمه د حروف حلقي ونیو. نو حروف حلقي څو دي؟ شپږ دي کنه، امزه ها عین ها غین ها. نو دا ها د حروف حلقي ونه ده، لہذا حذف شو. جز نمبر 3 کله چې وو راشي په مابین د علامات د مضارع مفتوحه او فتحه کې او لام کلمه د حروف حلقي ونوي، دغه وو به وجوبا حذف کولی شي. په دې درې وړو جزونو کې وو وجوبا حذف کولی شي. ښه، اوس دې مثال ته وګورئ لکه یسعو، دا په اصل کې سو یوسعو. نو ګورئ وو راغی په مابین د علامات د مضارع مفتوحه او فتحه کې، عین کلمه د حروف حلقي ونه دی، لہذا دا وو حذف کو، یسعو پاتې شو. نو په درې وړو قاعده خلاصه څه شوه؟ کله چې وو راشي په مابین د علامات د مضارع مفتوحه او کسره کې، وو وجوبا حذف کولی شي. لکه یعیدو اصل کې یو عیدو. جز نمبر 2 کله چې وو راشي په مابین د علامات د مضارع مفتوحه او فتحه کې او عین کلمه د حروف حلقي ونوي، وو وجوبا حذف کولی شي. لکه یهابو په اصل کې یوهبو. جز نمبر 3 کله چې وو راشي په مابین د علامات د مضارع مفتوحه او فتحه کې عین کلمه د حروف حلقي ونوي، وو وجوبا حذف کولی شي. کله یسعو په اصل کې یوسعو. دا قاعده سر ته ورسېده. قاعده نمبر 2 دا قاعده وجوبي ده او 2 اجزا لري. ښه، یو جزء په المصغه کې دی، دا بل جزء بیا د زرادین راوسته راځي چې دې سره لږ مناسبت نو دې سره یو ځای ولګوي او دا قاعده مکمل یاد کړئ. قاعده نمبر 2 دا قاعده وجوبي ده او 2 اجزا لري. اول نمبر جزء سره وای کم یو مصدر چې د فعلون په وزن او دا غي د فا کلمې په ځای باندې وو راغلی وي، نو دغه وو به وجوبا حذف کولی شي او دا غي په اوس کې او په اخر کې تا راوړل شي. ښه، مثال ته وګورئ، دا قاعده پکې وچلوي. سعاتن دا په اصل کې وسعن. نو دا وسعن فعل وزن دی کنه دی. نو هر هغه مصدر چې د فعلون په وزن باندې وي، لکه ګوره وسعن او دا غي د فا کلمې په ځای باندې وو راغلی، دا ګوره وو راغلی دی، دا وو به وجوبا حذف کی، د دې په اوس کې په اخر کې تا راولي. سعاتن
او حذف شو دي ځنه اخر کې تا راغله د سعاتون. بل مثال لکه زینتون په اصل کې وزنون. نو قاعده څه شو؟ کم مصدر چې د فعلون په وزني او د هغې د فا کلمې په ځای باندې وو راغلی دا وو به حذف کولی شي وجوبا او په عوض کې به په آخر کې تا راوړلی شي. لکه سعاتون په اصل کې وو وسحون یا لکه زینتون په اصل کې وو وزنون. دا یو مثال دی نور بس تاسو کولی شئ. ها جز نمبر 2 ته راشئ. د کم مصدر نه چې هم یو حرف حذف شو د هغې په عوض کې به په آخر کې تا راوړی شي. دا بیا په ضرورادي کې دا قاعده داسې ده، دا قانون دی پکې چې هر هغه مصدر چې د هغې نه یو حرف حذف شو په عوض کې به په آخره کې تا راوړلی شي. مثال لکه اغاثتون دا په اصل کې و اغواسن. نو دا اغواسن په اصل کې څنګه وضع کېده؟ دې ځای کې به ته حل کومه لکه ګورئ اغواسن که نه. نو دا وو راغی او ما قبل ته حرف صحیح ساکن دی. موږ د محموزو په قواعدو کوم ویلو؟ نو دا وو حرکت ما قبل دی غین لور کړی شو. ټیک شو؟ دا وو ساکن شو، دا وو ساکن شو، حرکت ما قبل لور کړی شو. نو بیا د معطلو اتم نمبر قاعده د هغه موږ نه دی ویلې، هغه به راشي. نو ګوره وو راغې وو ساکن ما قبل فتحه په الف سره بدلي کړه. قال باع والا مشهور قانون دی وو ساکن ما قبل فتحه په الف سره بدل شو. نو دا وو په الف سره بدل شو. نو ګوره یو الف دا ساکن و یو دا، نو اجتماع د ساکنین والا غیر حده رااله دی وجه نه دا وو څه شو؟ دا مکمل حذف شو. نو څه شی درو شو؟ اغاثه. اوس د دې مصدر نه مصدر ذکر دی نو حذف شو په اخر کې به تا وجوبا. دا زموږ قانون دی کم مصدر نه چې حرف حذف شي په اخر کې به تا راوړل شي وجوبا. نو د دقه وو په مقابله کې اخر کې تا راوړل شو نو ست جوړ شو اغاثتون. قاعده څه شو؟ چې د کم مصدر نه چې حرف حذف شي په عوض کې به په اخر کې تا راوړل شي لکه اغاثتون په اصل کې اغواسون. دوه قاعده موږ په دغه 25 قواعدو کې وي.